کتابو لیکلي دي چې کله یو ماشوم یا ماشومه د شپږو کالو سي نو تاسو د زندگی تیرولو آداب ورزده کوو. مړۍ، چای، اوبه چا سره میلاوېدا د دې آداب. او چې کله د 7 کالو سي د لمانځه کولو تلقین ورته کوو. او چې کله د 9 کالو سي نو تاسو د دو ولکټ بستر جدا کوو، یعنی په کټ بسترې باندې د جلا چملی. او کله چې د 12 کالو سي نو تاسو د دو حرکاتو سکناتو باندې نظر ساتو. او کله چې د 14 کالو سي نو تاسو د دو نکاح بندوبست کوو. کتابو لیکلي دي چې کله یو ماشوم یا ماشومه د 6 کالو سي نو تاسو د زندگی تیرولو آداب ورزده کوو. مړۍ، چای، اوبه چا سره میلاوېدا د دې آداب. او چې کله د 7 کالو سي د لمانځه کولو تلقین ورته کوو. او چې کله د 9 کالو سي نو تاسو د دو ولکټ بستر جدا کوو، یعنی په کټ بسترې باندې د جلا چملی. او کله چې د 12 کالو سي نو تاسو د دو حرکاتو سکناتو باندې نظر ساتو. او کله چې د 14 کالو سي نو تاسو د دو نکاح بندوبست کوو.